الله د رسول خبره ورته رسوي. دارنګې چې دی د دین ډېرې شعبې دي، مجاهدین آباد دي، او دارنګې چې دی د زکات زاره دفترونه دي، هر څیز چې دی د دې یو نظام. خو زمونږ د ټولو نه لوی کمیته دی نو دا آیات مبارکه او حدیث چې ما تاسو ته لوستی دی، زمونږ په دې زندګۍ د فریبات پوره حق. زمونږ هره خبره، زمونږ هر فکر، زمونږ هر کردار، گفتار، عمل هغه په دوو طریقو باندې فریبات تقسیم کړی دی. دوی خدمت کې ولې دومره لوی مخلوق لګولی دی چې دی چې خبر هم نه دی چې الله څومره مخلوق پیدا کړی او ما ته کوم مخلوق کومه پیدا را رسوي. انسان چې لا خبره دی او دی خپله زندګي په دې کې صرف کړي چې د میږي نه ما ته څه پیدا ده، کونې نه څه پیدا ده، د منګوټ نه څه پیدا ده، ماشي نه څه ده، مچانو نه، مارانو نه، د اوښانو نه، د اسونو نه، د غواګانو، د میخو نه، د دې نه دا پیدې چې ګوري نه دا چې معلومه زندګي به دې ختمه شي. د خدای پاک په دغه یو خدمتګار چې ته صرف دا معلومول غواړې چې زما څه خدمت کوي، ما ته څه پیدا ده، دا به ټولې معلومې نه کړي. خدای پاک فرمایي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. که زما نعمتونه شمارل تاسو او خپل د دې مخلوق نه چې تاسو ته کوم خدمت میلاویږي دا نعمتونه دي، که دا تاسو شمارل نه معلوم به نه کوي، شمار کې به یې را نه ولئ. دومره ډېر مې پیدا کړي دي دا نعمات، ستا زندګي د هغې د شمارلو لپاره کافي نه ده. د محترمو په دې لوی خدمت باندې به لوی عبادت کول غواړي. ولې قاري صاحب وایي د الله په در کې د څه کمی دی؟ اسمان د خدای دی، ځمکه د خدای ده، عرش د الله دی، کرسۍ د الله ده، فرښتې، انسانان، هر څه د الله په قدرت کې دي. نو موږ چې پیدا کړي نو د خدای سره د څه کمی دی؟ د الله په دربار کې او د الله په خزانو کې یو څیز کمی دی، هغې ته عاجزي وایي. الله کې عاجزي نشته، الله تعالی کې فقر نشته، الله کې نقصان نشته. موږ انسانانو نه الله څه غواړي؟ عاجزي غواړي. وایي زما عاجزي وکړئ، عاجزي ماته وکړئ، دا خپل تقدیر حواله او زما د حکم تابع کړئ، ما ته ځان حواله کړئ چې زه د څه کوې مقصد استعمال شئ. اقا شانتی ډانچه جوړه کړئ، اقا شانتی سیرت جوړ کړئ، اقا شانتی صورت جوړ کړئ، هغه شانتی خپل فکر جوړ کړئ، هغه شانتی خپلې خبرې جوړ کړئ، هغه شانتی کې چې دی خپل جامه پیدا کېناستېدل، پاڅېدل، وده کېدل، ویښېدل، تر دې چې ژوند او مرګ هم د خدای پاک رضا ته حواله کوي. که وایئ که الله مې ژوند دی کړي هم د هغه خوښه ده، که مې وجنې هم د الله خوښه ده. داسې ما ته ځان حواله کړي زه به تاسو نه راضي شم او د دې فاني ده په بدله کې به درله ډېر لوی باقي دار به درکړم چې هغې ته دارالخلود وایي. الله تعالی وایي دارالخلود به درله درکړم. نو غټه خبره څه ده؟ مکې کمی نه حلال و حرام دی، موږ د دې تمیز نه کوو. حلال څه دی؟ حلال په خبرو کې حلال حرام شته، په عقایدو کې حلال حرام شته. دا حلال حرام یوازې د دې سره نه چې بس غوا حلاله ده او خر مردار دی، دا هم ټیک ده، دغه هم حلال او حرام دي. خبرې کې هم حلال او حرام شته، کنځل حرام دي، د چا غیبت کول حرام دي، بده خبره کول حرام دي. دارنګې چې د عقایدو کې حلال او حرام شته. الله یوم الحلال خبره ده، دا به په فکر، دا فکر صحیح دی، دا خراب خبره ده چې د خدای پاک سره صحیح، الله سره شریک، الله سره چې دی په ځمکو اسمانونو کې بل پیدا کوونکي یا ورسره افلاس کوونکي، د الله د ذات کې شرک کول، بچی وله ثابتول، رور او کور وله ثابتول، لوڼ او زامن وله ثابتول، مور او پلار وله ثابتول. د چاړه کې دا عقیده نو دا حرام عقیده ده، په دې پرې خفه کېږي. او د دې ټولې دین بنیاد د فکر نه شروع کېږي او د عقیدې نه شروع کېږي. نو په عقایدو کې حلال او حرام، خبرو کې حلال او حرام، جامو کې حلال او حرامې. کومې جامې حلالې دي؟ کومې جامې چې باغې کې د خدای پاک د رضا خلاف نه وي هغه حلالې دي، چې الله پې خفه کېږي هغه حرامې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې لپاره جوامع الکلم فرمایلي دي: من تشبه بقوم فهو منهم. جامه کې د دې چا سره مشابهت وکړو
د انبیاء کرامو سره دې وکړو نیکانو صلحاو سره دې وکړو حلال جامې دې اغوستې دي حلال مشابهت دې کړی دی د هغې په صفونو کې وباسي او که د کفارو د غناکارو او د بربنډو خلکو چې هغې په جامو کې ځان خلکو ته ښیي دا چستې جامې جوړئ نرۍ جوړئ لنډې جامې جوړئ کمې جامې جوړئ الله چې د بدن کومه حصه حکم کړی دی چې دا پټه کا او ته دومره جامې جوړئ چې د الله د حکم خلاف پکې کې هغه حصه چې الله ښکاره کول نه غواړي ورته ښکاره کوي نو دا خرابې جامې دي روپۍ دې مو لګېدې په دغه روپۍ به تا ګټلي دغه تاوان دې مو شو خدای پاک وایي کافران ستړي کومه مال وله ورکوم ولې دا مال به ګټي ستړی کېږي به جامې اخلي خوراک علي ستړی شو او بیا ورپسې دا میټر چالو دی دا ګناه الله به قیامت کې رانسي الله تعالی وایي چې د دنیا نه وځي وهم کافرون په دې حال کې به روان دي چې کافر به د دنیا نه ځي دا هر څه ورپسې ستړی هم دنیا کې ستړی هم په آخرت کې ستړی د جامو کې حلال او حرام شته اولاد کې حلال او حرام شته اولاد دا کوم اولاد چې نمک لري کې حلال او حرام شته علماء ته تپوس کوي او نن سبا خلک فلمونو او ډرامې ګوري میلاوي کې د خپلې بیبي سره فکر د بلې ښځې کوي علماء وایي دا زنا دي دا زنا دي کوم اولاد چې پیدا کېږي دا د زنا نه پیدا دی نو تا د خپلې بیبي نه پیدا دی خو تا چې خپلې بیبي سره میلاوي دي سوچ دې د بلې زنانه کړی او د بلې زنانه دې لیدلې او سوچ دې د هغې کړی نو په اولاد کې حلال او حرام شته دارنګې چې د خپله بیبي په بعضې وخت کې سړی سره میلاوېږي او حرام دي لکه څنګه چې د پردۍ زنانه څوک کې او د خپلې سره میلاوېږي دا حرام میلاوېدل دي زما محترمو د حلال او حرامو دایره دا ډېره وسیعه ده دارنګې ګورئ خوراکونو کې حلال او حرام شته بعضې خبرې خو تاسو ته ډېرې معلومې دي خو بعضې خوراکونه داسې دي مفتي تقي عثماني رحمت الله علیه لیکلی دی چې دا نن سبا کم چاکلیټونه چې جوړېږي ماشومانو له موږ ورکوو نن سبا ماشوم بغیر د چاکلیټ نه خبر هم نه کوي او چینګمان دا چې موږ وړو نه دې کې یو شی استعمالېږي دا د هغې نه بغیر نه جوړېږي جلیټین ورته وایي دا د هغې نه بغیر نه جوړېږي او دغه څیز چې دی دا جوړېږي د دوه څیزونو نه یو جوړېږي د خنزیر د څرمنې نه او د هډوکو نه او یا جوړېږي چې دی د غواګانو نه بیخو د څرمنو نه د دې نه جوړېږي نو خنزیر تاسو ته پته ده چې دا نجس العین دی په څلورو مذهبونو کې د سپي په پاکوالي او نجسوالي کې اختلاف شته په امامانو کې امام مالک رحمت الله علیه وایي سپی پاک دی سپی پاک دی او نور درې امامان وایي چې سپی پلید دی خو د خنزیر په پاکوالي او پلیدوالي کې د چا اختلاف نشته ټول علما وایي دا پلید دی او دا نجس العین دی خدای پاک حرام کړی دی او دارنګې الا یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر قرآن کې الله وایي چې خنزیر غوښه حرامه ده او فقها وایي خنزیر بجمیع اجزائه حرام دی دغه چې هر شی دله حرام دی نو د چاکلیټونو د دې کومه ماده چې کومه ده دا جوړېږي د خنزیر د هډوکو نه نو دا چې دا خوراک موږ په ماشوم باندې وخورو ماشوم له یې ویسو نو تاسو قرآن کوم آیات چې معلوم دی الله تعالی وایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات ای انبیاء پاک خورئ پاک خوراک کوئ د پاک خوراک اثر سره واعملوا صالحا بے بتا سو نیک عمل کوئے عمل کوئے نه دا نیک عمل او بد عمل د سره پیدا کیږي دا لا سونه دی او دا سترګې دی او دا ټول بدن کې دی نیکی په دغه بدن کې کیږي او بدی په دې بدن کېږي حلال هم په دې کېږي او حرام هم په دې کېږي یو شانې بدن دی کافر کې دلته د خدای پاک دشمني پرته ده شپږ فوټه بدن د مسلمان سره دی په دې کې د الله دوستي پرته ده دغه کافر کې ولې د خدای نفرت پروت دی د الله د حکم خلاف کې ولې پروت دی مسلمان کې ولې د الله دوستي پرته ده د دې فرق دا دی چې د هغه خوراک حرام دی
د مسلمان خوراک حلال دی مسلمان د خدای پاک په نوم برکت حاصلوي کافر د غیر الله په نوم برکت حاصلوي نه د حلال او د حرامو اعمالو کې فرق راوځي چې څوک حلال خوري عملونه به حلالي عملونه به برابري او چې حرام خوري نو عملونه به خرابي دانګې زموږ د بچیان چې د هغې نافرمان دي هغې نافرمانه دي او دانګې بېدینه رالویږي پته لګي چې حرام خورو مونږه په اولاد باندې به حرام خورو نو مونږ ټول چې مسلمانان په حیثیت د مسلمانۍ مونږ له دا پکار دي پر سړی پر خپل ګریوان کې سر کته کو زموږ شپه ورځ منډه په څه بجې روپۍ پسې ده که حلالې او که حرامې وایي یو شانې کار پې کېږي دا ټیک ته چې دا ګېډه په حلالو هم ته کېږي او په حرامو خو لیکن حلالو نه چې کومه ګېډه ډکه شي هغه بیا ډېر ښایسته عمل راوباسي او دا مردارو نه چې ډکه شي نو هغه بد عمل راوباسي نو علما وایي چې دا چاکلیټونه ماکلیټونه چې دي په دې کې چې دی د دغه څیز چې دی اهم اجزا پکې استعمالېږي البته دې باندې علماو بیا لږ بحث کړی دی چې یو مسله ده یو علما پرې پوهېږي هغې ته قلب الحقیقت وایي قلب حقیقت دې ته وایي زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو مسله ذکر کړې ده وایي که د مشهوره ده وایي د مالګې په کان کې که خر مړ شي او بیا دی چې د مالګې شي نو وایي دی پاک شو نو اوس د خنزیر دا هډوکي او دا چې دی چاکلیټ ته بدل شو نه بعضې علما وایي دا کیدی شي چې پاک شي او دا به پاک شي دي یا لکه وایي بعضې صابونونه داسې دي چې په هغې کې د خنزیر او چربي وغیره چې دی دا استعمالېږي نو وایي دې نه ځان ساتل پکار دي او بعضې علما وایي کیدی شي د هغې حقیقت بدل شي صابون ته نو لکه څنګه چې خر په مالګې کېدو سره پاکېږي نو دا خنزیر وغیره دا چې چاکلیټ ته او صابون ته بدل شو نو وایي دی پاک شو بهر کې د دې محقق الاثر تقي عثماني رحمت الله علیه وایي چې زما په دې خبره باندې تشفي لا اوسه پورې نه راحاصله کړې یعنې زه په دې نه یم مطمئن شوی چې دا څیزونه استعمالېږي او د دې قلب حقیقت دې وشي وایي د دې قلب حقیقت څه کېږي ولې وایي ځکه دا اطلاع کېږي وغیره دا کارونه ورسره کېږي خو د دې حقیقت بدلېږي نه صرف صفایي کېږي چې صفایي کېږي او شی بدلېږي نه دغه قاعده دلته نه جاري کېږي بار کې راجحه دا ده چې دغه څیزونه مردار دي او کومه چې د غواګانو د میخو د دې د سرمنو نه جوړېږي تاسو ته خو به دا مسله معلومه وي چې د خنزیر او د انسان د سرمنې نه علاوه هر سپی ګیدړ حلالي او که مرداري غوښه خوراکي حلالي لکه غواګانې میخې اوښان بیزې ګړې او که مردار د هغې غوښه خوړل حرام وي لکه سپي شو د خنزیر او انسان نه علاوه سپي دي دارنګې چې دی زمري دي دارنګې نور درندګان شو حاکیات وغیره د دې دا سرمنه چې ته کله دا څاروی حلال کړي ذبح یې وکړي بسم الله الله اکبر دې پرې ووایي وینه یې وبهېدله نه دا سرمن پاکه ده په دې مونځ کېږي دا سرمن چې دې وویسته دا دې خواره کړه نو په دې مونځ کېږي پاکه دا د سپي سرمنې که دا د خره سرمنې ورې چې سپی دې ذبح کړی سپی دې ذبح کړی او دارنګې چې دی خنزیر دا حدي دې ذبح کړی زمری دې ذبح کړی ګیدړ دې ذبح کړی دارنګې غوا میخه دې ذبح کړي د دې سرمنه چې دی دا پاکه ده پاکه مطلب دا مونځ پې کېږي اوس یو مسله دا ده غوا چې موږ حلاله کړو نو سرمنې پاکه شوه او غوا حلاله شوه غوښه خوراکي جایز دي سپی چې دې حلال کړو سپی چې حلال کړي نو سرمنې پاکه شوه خو غوښه یې نه حلالېږي نه د هغې خوراک ناجایز دی ګیدړ دې حلال کړه سرمنې پاکه شوه غوښه یې مرداره ده خوړی نه شي البته غوښه یې پاکه ده که تا په جامه پسې دی د هغې غوښه ولګېده نو جامه د نه نس پاک کوي مونځ کېږي چې حلال کړی دي دارنګې چې دی ګیدړ والا دارنګې زمری والا دارنګې چې دی هاتي والا دا چې دی کله حلال کړو دی پاک شو ځکه دی پلیت و د حلالېدو سره دی پاک شو نو سرمنې چې دی دا پاکه ده مونځ پې کېږي غوښه یې پاکه ده که په بدن څه ځای دې ولګېده نو لهذا مونځ کېږي ها البته خوراکي جایز نه دی ځکه دا مردار دي نو دا مسله یاده ساتئ نو اوس مسله دا ده
چې کومې سرمنې د مردارو څاروو دي یا د حلالو څاروو دي هغې نه هغې د خوراک څیزونه تیاروي د تاسو د پته ده چې کافران خو دا څیزونه ذبحه کوي نه او که ذبحه کړي نو د خدای پاک په نوم یې نه ذبحه کوي یا به د عیسی علیه السلام په نوم ذبحه کوي یا به د بل چا په نوم ذبحه کوي نو بیا مردار دي بیا هم چې د هغه حلالېږي نه ځکه ذبحه څه ته وایي چې ته پې ټوټکۍ هم راکاږې څلور رګونه هم کټ کړې او بسم الله الله اکبر د الله په نوم یې ذبحه کړي د یهود نصرانیان اول خو هغې شی ذبحه کوي نو او که ذبحه کوي نو د خدای پاک په نوم یې نه ذبحه کوي د دې وجې نه هغه چې په صابون کې یا د خوراک په څیزونو کې میلاوېږي نو اګر که هغه حلال یا پاک څیزونه و واقع هغه پلیت کړي دي د غیر الله په نوم باندې یا یې ذبحه کړي نه دي نو دا خوراک چې دی د هغې تحقیق پکاري او دا معلومول پکاري چې دې کې خو دا څیزونه چېرته نه دي میلاو شوي البته کمې څرمنې چې مسلمان یې ذبحه کړي څرمن دې وباسي او پاکه ده د کمې څرمنې چې پاکې دي نو هغه بیا په خوراکونو کې استعمالول د حلالو څاروو د غوا میږې د اوښانو د ګډو د چیلو څرمنې حلالې دې کړې څرمن دې دې وویسته بیا دې څرمن چې دې ویستل او پاکه دې کړه او بیا د خوراک په شي کې استعمالوي نو بیا ټیک دي البته کافران ورسره دا کار نه کوي نو زموږ زیات خوراکونه د هغې په خپل کلي کې جوړېږي او پکار دا ده چې موږ په خوراک کې چې دی دا څه وکړو دا تمیز وکړو او کم څیزونه چې هغه مردار دي لکه سپی د هغه په مذهب کې سره حلال شو څرمن یې پاکه شوه خو د دې دا څرمن اوس په خوراک کې استعمالول ټیک نه دی پاکه ده خوراک کې استعمالول یې ټیک نه دی د سپي خنزیره دغه هچیان او دارنګې زمري ګیدړه هغه په ذبحه کولو سره حلالېږي خو څرمنې چې د هغه د خوراک قابله کېږي نه نو د هغې څرمنې د ذبحه کولو نه وروسته په خوراک کې استعمالول ټیک نه دي نو زما محترمو د حلالو د حرامو د دې به انتها کوشش پکاري مسلمان ده چې دی خپل خوراک اول دا وګوري چې دا حلال دی که مردار دی ولې که حلال خوراک دې وکړه فکرونه به بهترین پیدا کېږي الله باندې پروسه په الله باندې عقیده د خدای پاک سره باندې تعلق رڼای روښانه وي الله باره کې باندې شک نه راځي امام غزالي وایي د خدای منلو دپاره د صرف د دلایلو د فلاسفهو د عقلاو د دلایلو ضرورت نشته الله دې ومنه قرآن وایه احادیث وایه رڼا باندې سوا کېږي الله سره باندې تعلق برابرېږي او هیڅ خپل سړی به خو په خدای به عقیده ښه برابرې امام راضي رحمت الله علیه وایي اخري خبره د کوم بیا بس دی وایي یو ورځ زه سهار راپاڅېدمه پخوا به خلکو چې دی د دې خوړګۍ او د سیند په غاړه به یې اودسونه کول وایي زموږ د کلي امام راضي د رای دی او رای دا چې دی د روسي ملکونو کې دي نو دغې کې هغه یخ ډېر زیات دي نو وایي سهار زه راپاڅېدنې به اودس مې کوم نو یو دوه زمیندار هم چې دی د خوړ په غاړه اودس کوي یو بل ته وایي پلانیا مې ها وایي یخ دی او موږ ځان ستړی کوم اودس کوو شاید چې خدای به راته راضي او که به نه راضي وی منگا امپڑ خلق یو د خدای پاک حمد و ثنا او د الله عبادت او د الله صفات را نه راځي بیا وی دا امام راضي ډېر بختور سړی دی عالم دی نو که اودس وکړي او غسل وکړي د خدای په عبادت کې الله ته به قبول شي او زموږ دا به قبول یې او که به نه هغه بل ورته وایي پلانیا وی ځان مه ستړی کوه خفه کېږه مه وی د الله چې دونه لوی جنت جوړ کړی دی چې یو ادنا جنتي ته به د لسو مسلمانان د لسو د دنیا لس مثله موله ورکوي وایي دومره غټ جنت یې جوړ کړی دی نو وایي ما تا چې ورته نه بوځي څوک به بوځي خامخا به موږ بوځي امام راضي مې زه ولاړم دا خبرې اورم دو ما پېژنم نو زما صفت یې وکړو او خپل د الله سره د تعلق هغه نقصان یې بیان کړي چې یاره زموږ د الله سره تعلق داسې کم دی خدای سم نه پېژنو سم د عبادت چل نه راځي خو امام راضي وایي زما ټول علم هغه علما پوهېږي چې امام راضي سره څونه علم دی وایي زما ټول علم او د دغې زمیندار دا یوه خبره چې الله به موږ له جنت راکوي بل چا نه ورکوي ځکه زه مسلمان پیدا کړی یم په ژمي کې راپاڅولې په ما باندې اودس کوي ځان ته مې ودروي نو وایي دغه خبره او دا عقیده دا ما ته دومره خوندوره او ما ته دومره چې دی خوښه ده چې زما دا ټول علم دی والي او دا یقین ماله راکړي چې د الله باندې زما دومره کلک یقین شي چې الله به موږ له جنت راکوي نو دا مې ما ته ډېره خوښه ده نو زما محترمو په الله باندې کلکه عقیده ساته
کلکه عقیده د خوږ خوراک حلال خوراک نه پیدا کېږي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.